چې الله رب العزت سره په عبادت کې په صفاتو کې په مالکیت کې هیڅوک شریک نشته دا دې ته توحید وایي او دغه خپل توحید الله رب العزت په یو وړوکي صورت کې را بند کړی دی قل هو الله احد ورته ووایه زما پیغمبره چې الله یک یو دی الله الصمد الله بی نیازه دی د هیچا پروا نه کوي که څوک عبادت کوي هم پروا نه کوي د ځان دپاره عبادت کوي او که څوک نه کوي هم الله رب العزت بنیازه زیات دی د چا پروا نه کوي که نه کوي په جهنم ته ځي داسې بنیازه ذات دی چې هیڅوک په چا باندې د الله رب العزت په عباداتو کې خدایي نه زیاتېږي او په عبادت نه کولو کې د الله رب العزت کموالی نه راځي او الله فرمایي چې ای بنده که عبادت دې وکړه جنت ته به دې بوځم او که دې ونه کړه جهنم ته به دې بوځم پته ولګېده په خدای کې نه کمی راځي او نه زیاتې داسې ذات دی الله فرمایي الله لا اله الا هو الحي القیوم الله فرمایي ژوندی یم مطلب دا چې ای زما بندګانانو په دنیا کې چې څومره خدایان تاسو نیولي دي څومره بوتان تاسو نیولي دي الله فرمایي دا به ټول فنا کوم لله الواحد القهار یوازې به پاتې کېږم نو الحی یم ژوندی یم په ما مرګ نه راځي نو داسې زما عبادت وکړه چې زه ژوندی یم لا تاخذه سنة ولا نوم الله فرمایي زما بنده غورې په ما د خوب پرکالی نه راځي خوب الله یاد نه که هغه ډچکه چې انسان ناست یو ډچکه وایي خوب پرې راشي الله فرمایي ما باندې ګوره دغه هم نه راځي زه داسې پاک ذات یم الله پاک دنیا ته وښوده چې زما بنده که ته چرې د کم دې ځان ته خدای نیولی په صفاتو کې په عباداتو کې یا د دنیا په کارونو د چلولو کې الله فرمایي هغه خوب کوي هغه دومره طاقت نشي لرلی چې یو هفته دا ویښه پاتې کړي نو الله فرمایي هغه طاقت ما کې دی چې په ما پرکالی نه راځي ای زما بنده ولې زما نه بل ته منډه وایي د سنتو ولا نوم علما تفسیر دغه کوي چې هغه چا پسې مزه طاقت والا زه یم په ما خوب نه راځي نو ولې هغه چا ته منډه وایي چې خوب پرې راځي الله رب العزت په کوم ځای کې چې خپل توحید بیانوي والله داسې بیانوي چې انسان ولا په حقیقت کې وګوري او سوچ او تدبر پکې وکړي او تفاسیر وګوري بس انسان وایي چې والله په دنیا کې مې هیڅ کار نه کول داسې توحید خپل بیانوي الله فرمایي 22 سپاره کې ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم الله فرمایي چې دغه خلقو ته دغه باباګانو ته دغه چې تا په خدای نیولي تکلیف په وخت کې ول آواز کوي الله فرمایي ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم کته را بلی لا يسمعوا دعاءكم ستا آواز نه اوري الله فرمایي آواز دې نه اوري
ولو سمعوا ما استجابوا لكم اے بالفرض کې ستا آواز یې واورېده ژوندی دی ستا پیر چې تا په خدای نیولې ژوندی دی الله فرمایي ګورې بیا هم څه نشي کولی الله فرمایي چې هیڅ نشي کولی نو الله فرمایي ولې شرک کوئ په ما باندې ولې ما سره خدای کې یو بل کس په صفاتو کمالاتو ملکیو کې چې زه واقدار یم مالک یم ولې ما سره شریک کوئ الله فرمایي لقد جئتم شیئا ادا داسې په یو شي راتګ وکړه چې ډېر بد دی ما سره شریک مه جوړوه موږ یوازې عباداتو کې شریک الله سره زموږ چې څوک تپوس وکړي چې توحید څه ته وایي موږ صرف دا یو ټکی زده کړی چې بل خدای نشته خدای خو بل نشته یک یو دی احد الله یو دی لیکن نن موږ په چغو کې په وقدارۍ کې لور پیران هغه بزرګان نیولي چې پخوا وفات شوي دي یوازې عبادت کې نه په فریاد کې چې چغه ووایي چا ته ووایي الله ته الله ځکه فرمایي لا تاخذه سنة ولا نوم د شپې 3 بجې راپاڅېدې الله فرمایي ستا خدای وده دی ستا هغه پیر چې په خدای دې نیولی اوده دی الله فرمایي لا تاخذه سنة ولا نوم په ما پر کالی نه راځي ای زما بنده ما له لږ اواز وکړه ته خو وکړه یو ځل اواز لاسونه اوچت که ما نه وغواړه ای زما بنده والله چې الله نه غواړي چې په زړه کې دې تسلي راځي که الله ستا دعا نه قبلوي د آخرت ته یې پرېږدي خو لیکن والله چې الله نه وغواړې والله ته فریاد وکړي والله چې په زړه کې سکون راځي الله رب العزت داسې یو کس ناست دی او خپل بت ته به آواز کو چې پلانکي ارامدد شه پلانکي ارامدد شه علما فرمایي 100 کاله د آواز وکړه خو یو ځلې په خولې نه په خطایي ووته چې احد بس فورا الله جواب ورکړه ملائک و طرز که یا رب کریمه د انسان خو په خطایی ستانو مواقف وی زما بنده ای زما مخلوق ملائکو دی زما بنده اگر چې په خطایی نو مواخست خو زه ژوندی ذات یم الحیم چې زه جواب ورنکم زما بنده به خفه شي بت خو جواب نشي ورکولی لیکن زما په مقابل کې خدای نیولی دی الله داسې ذات دی خو افسوس دا دی چې مونږ مسلمان بعضې زما غوندې ناپوهه مسلمان هغه کله یو زیارت ته منډې وی کله بل زیارت ته به منډې وی او وی به چې والله چې زه جوړ شم دا یاد وساتئ چې ته یو زیارت نه وغواړې نو ته دا خیال وکړي چې زه جوړ شم دا کله کله شیطان راځي او په تا داسې عمل وکړي چې تا مجبوره کړي چې تا یو زیارت ته بوځي او شیطان نه په هغه ټیم کې پاسي چې عقیده مې وله ورانه کړه دا دومره ظالم دی دا په چلبازۍ کې راځي او تا دوکه کوي ډېر بني اسرائیلو کې داسې علما وو چې دوکه یې کا او د جهنم کندې ته یې واستول شیطان وایي نه چې یا الله زه به په تاک کې ناست یم او ستا یو بنده به رانه جوړ نشي داسې بنده به رانه ستا مخلص پاتې نشي چې زه به دا ګمراه کومه قال فبعزتک لاغوینهم اجمعین ټول به دله یا الله ګمراه کوم دا شیطان په الله قسم خوړلی چې یا الله پرېږدم به یې نه نو دا یاد وساتئ دا داسې وي یو صحابي په باره کې راځي وی را روان دی چې اوی کته یو شپونکی ولیدو چیلۍ سره ولې یو شرمخ راغی
او هغه شرمخ د دنه یو چیلې وتښتوله. غوره زیارتونو باندې ډېر باور مه کوئ. باور ډېر څه کې چړوله ځمه که زیم د عبرت دپاره لاړ شه او په نیت د دعوت لاړ شه. نو نبي علیه الصلاة والسلام هغه صحابي چې وکته شرمخ راغی چیلې وتښتوه. په دې کې دغه کې یو سړی ولاړ دی، هغه اواز وکړه چې ای بابا را مدد شه. هلته قبر والو د ده عقیده پرې جوړه وه. بل شرمخ راغی، د هغه شرمخ نه چیلې خلاصه کړه. نبي علیه الصلاة والسلام ته دا صحابي راغی، د الله پیغمبره دغسې نظاره مې وکته. نبي علیه الصلاة والسلام ته فرمایي چې دا دواړه شیطانانو، یو شیطان د ځان نه شرمخ جوړ کړو چیلې وتښتوه، بل شیطان د ځان نه شرمخ جوړ کړه هغه یې ترې خلاصه کړه. او دغه سړي عقیده په دې بابا باندې مکمله پخه کړې ده چې دا بابا به زما مدد کوي. شیطان دومره چالاکه دی، کله به په ما ورته کښېني وي چله پلانکي تور بابا ته یې ورسوئ. دا یاد وساتئ، والله بابا هېڅ نشي کولی، بخپا د ځان نه خپله څه نشي لرې کولی. عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وی زما د اسلام راوړلو یو لویه چې کوم حکمتي د هغه دا وه، وی مونږ به یو کاڼی په خدایۍ ونیو او د هغه کاڼي پوجه پاړ به وي چې ما کو، او چې کله به وږی شوم لا بړم په خپله مې به روټۍ وخوړه. وی ما وویل چې دا زما خدای چې ما نیولی دی دا خو ما له هېڅ نشي راکولی، چې وږی شم روټۍ هم په خپله خورم، دا به زما څه وکړي. فرمایي وی دغه ذریعه چې ما سوچ وکړه نو زما سوچ دې ته ورسه چې دا خدای نه دی. نو وی چې را روان شوم او توره مې راواخیسته خو زړه کې مې ټک پروت دی. وی چې را روان شوم د خور کور ته، واقع غټه د مختصر، فرمایي وی چې دغه آیات مې په غوږونو ولګېد، انني انا الله. الله فرمایي زه الله یم، لا اله الا، نشته د معبود برحق حاجت روا مشکل کشا هېڅوک نشته، فاعبدني، ای زما بنده زما عبادت وکړه. وی به دغه ټکي ما زه ایمان ته مجبوره کړم، ما ایمان راوړ. دا وجه دا ده چې مسلمان صرف دا وایي چې خدای یو دی، والکه دا خو ټولې دنیا ته پته ده. کافر هم والله چې وایي چې الله یو دی، خو دا خدایان د واړه د دې دپاره جوړ کړي چې د واړه کارونه په ده کوو او غټ کار په خپل رب کوو. ما ورته نن باباګان نیولي دي، جي سیده سن پیر ته لاړ شه په اوبو ولامبه دانې به ختمې شي. دې یخنۍ کې تاسو لږ چکر ولګوئ، ونه د په هغې کې سوراخ دی، داسې به بچی په دې کې دننه کړي په دې بله یې تېره وباسي. افسوس دغه شرک، والله دغه شرک کافر هم ډېر نه دی کړی لکه نن چې زموږ مسلمان دی. هغې به وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد. الله فرمایي چې په سمندر کې به دوی روانو، د غرونو په شانتې چپې به چې پرې راغلې، مخلصین له الدین، زه به خالص کړم، دین به زما دپاره خالص کړو چې دلته کې هېڅوک زمونږ مدد نه لات کولی شي نه غذا کولی شي، دلته یو رب ته چغه وهئ. ای مسلمانه په لنده کې بغي الله ته چغه واله، پیمان یې وایو. هغه خلق په سمندر کې به کفر کو چې په سمندر کې به الله ته چغه واله، په وچه به کفر کو. نن زما مسلمان نور په وچه او په لنده په دواړو کې کفر کوي. پیمان یې وایه د ابوجهل نه موږ یو ګوته زیات یو. هغې به په لنده کې الله ته چغه واله، هغې ته پته وه چې په اوبو کې د بچ کولو والا څوک نشته. اکرمه رضی الله تعالی عنه د ابو جهل چې کم زوی دی اکرمه رضی الله تعالی عنه، دا چې ایمان راوړي څنګه راوړي؟ دا په سمندر کې سور دی روان دی، تختی د نبی علیه الصلاة والسلام د یرې نه
اکرامت خلق وی چې جی چپی راغلی اوس څه وکړو اکرمه ورته وایي لات او عزا ته به چغه کړو نه وی دلته کې صرف یو رب ته چغه والی کېږي نور هېڅوک څه نشي کولی اکرمه فرمایي وی چې ما قصد وګه چې په لنده کې زما بوتان څه نشي کولی والله چې په وچه باندې هم څه نشي کولی څنګه چې راووته د سمندر نه بچ شو ډارک راغی خپلې خور ته ویل پیغمبر علیه الصلاة وسلام چې ما معاف کړي خور ورته وویل راځه نبي علیه الصلاة وسلام ته یې راوسته او ایمان یې راوړه په څه باندې صرف په دې یو ټکي چې زموږ خدایان په لنده کې څه نشي کولی نو په وچه به څه وکړي هسې دروغ وایي زموږ د مشران ایمان یې راوړه په دې یو ټکي مسلمانه پیمان وي موږ په لنده کې ما د یو کس خولې نه واورېد و چې سیند را باندې چپې شروع کړې یو زیارت ته تلي او چې وړمه یې و چې بس بابا ته مې په سیند کې را مخامخ شوم چې ما ورته چې بابا را ورسېږي وړي مې ده پیمان یې ووایه دغه ابوجهل ایمان مضبوط و که زمونږ هغه صرف دا و چې کلمه یې نه وویلې نور په سمندر کې بغي الله ته چغه واله زما مسلمان په سمندر کې قبر ته چغه وایي والله رب العزت په قرآن کې فرمایي وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين اے زما بندا تو خوراشي خپل ساروي ته گیا واچي لاړ شي وده شي زما بندا دغه سروي چې تا وله گیا چولې هغه وخوري یو خو وینه ده بل خو ګندګي ده د دې دواړو په منځ کې دله چې سار راپاسې راشي غوال ولشي سرویل وشي نو خالصې پی د وینې او د ګندګۍ په منځ کې زه تا ته خالصې پی درکړم تکې سپینې نو ای زما بنده چې زما عبادت کې ګوره دغسې عبادت مې وکړه چې هېڅوک ما څخه شریک نه کړي خالص پی درکولی شم او تا پاکیته کې ګړبړ دی ای ما سره ولې داسې کس پیدا کې چې په دې کې را دننه کې په خدای توب کې ما سره کس را دننه کې څنګه خالص پی درکم ای زما بنده دغسې خالص عبادت مې کوه چې څوک را سره شریک نه کړي پیمان یې وایو په دې غوا کې دغسې د ګندګۍ نه صفا پی ورکول والا څوک دی د وینې او د ګندګۍ نه سوچه پی راوستلو والا څوک دی الله د ماشومتوب نه تر غټه پورې مونږه چې پالي څوک دی د رب په معنه ځان بوی کوي الله فرمایي الحمدلله الحمدلله رب العالمین زه رب یم رب ویلی کېږي پالونکي ته چې ای زما بنده د ماشومتوب نه تر ځوانیه پورې دې راغټ کړم داسې رب یم چې تا پالونکي کوم تا اوچتم ځوانۍ ته دې راورسوم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا الله فرمایي هډوکي دې کمزوري وي ګرځېدی نه شي طاقت ته دې راولم ځوان دې کم الله فرمایي بیا دې بوډا کم هډوکي دله کمزوري کم شیبه بوټاتوب ته دې راولم الله فرمایي دا ټول کارونه زه کوم خو افسوس په ما او تا باندې د الله دې اونکي چې دومره الله هر څه کوي نو بیا ولې ما او تا پیر ته زیارت ته او بابا ته او چا پیر په خدای توب نیولی چا بابا په خدای توب نیولی چا عبدالقادر جیلانی رحمه الله په خدای توب نیولی را مدد شه چغې وایي الله فرمایي هر څه دله زه درکړم ولې بل ته چغې وایي او الله رب العزت ډېر خفه کېږي چې د سړي او کور والی او د زمانې بزرګ دې راشي دغه کور ته دې ننوځي د ده په غیر موجودګۍ کې خاوند دغه بیبي نه برداشت کوي په خپل کور کې ای زما الله فرمایي ای زما بنده نو ته خپل کس نشي برداشت کولی نو ای زما بنده ته په دې خپل پاک زړه کې ای ما سره خدای بل دویم بند خدای څنګه زه برداشت کوم الله برداشت کولی شي
یو بیبي سره خاوند بل خاوند برداشت کولی شي پیمانې ووایه او په دې پاک زړه کې د الله سره موږ بل خدای جوړ کړی دی نن سبا خفه کېږئ ما اوس درته پرې راځم الله فرمایي ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله الله فرمایي تاسو داسې محبت مه کوئ لکه څنګه چې تاسو ما سره محبت کوئ نن زما او ستا لیډر الله دې ونکړي په خوله ورته نه شو ویلی چې خدای مو دی خو خدای راستي موږ نن خپل لیډران په خدایتوب نیولي دي چې هغه وایي چې دا شی حرام دی بس حرام دی او چې هغه وایي چې حلال دی بس حلال دی نبی علیه السلام علی رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وی علي وی تاسو خپل مشران په خدایتوب نه و نیولي وی د الله پیغمبره موږ په خدایتوب نه و نیولي نبی علیہ السلام ته فرمایي چې هغوی به څه شی حرام کو تا به حرام ګڼو که نه وی او وی د الله پیغمبره موږ به حرام ګڼو وی کم شی به دله حلال کړو حلال به دې کوو که نه وی او وی دغه خدایتوب دی الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اخبارهم ورهبانهم نن موږ ته وګورئ زما لیډر والله چې په جلسه کې غلطه خبره مو کې تاویل ورته کوم که نه کوم خدایتوب نور څه ته وایي ته وایې چې خدایتوب دې ته چې به صرف سجده چاته مه لګوه دا خپل لیډر خبره به په دې کلام او زما په نبي علیه السلام په حدیثو به تلې والله چې غلطه وي دیوال ته یې راوله امام صاحب فرمایي اذا صح الحدیث فهو مذهبي صحیح حدیث زما مذهب دی زما عقیده ده زما ایمان دی او چې زما خبره د حدیث خلاف وي دیوال ته یې راوله امام صاحب په باره کې خو سب په منبر ډاډه راګیا یو چې فرمایي دیوال ته یې راوله خو چې ستا د لیډر خبره چې دی دیوال ته نه راولې خدایتوب دې ته نه وایي چې سجده مې وله نه ده کړې نه نور دې هر څه کړي په صرف دا تندی دې پاتې دی او که الله دې خیر وکړي الله دې ونه کړي ډېر خلک به تاسو کتلي وي دومره غلو کې راشي چې خپل پیر مشر لیډر ته سجده مو لګوي تاسو په موبایل نه دي کتلي لکه پنجاب صاحب ته لاړ شه د الله سره داسې توحید نه دی چې مونږ تاسو وایي چېرې زه خو سجده بل چاته نه کوم یوازې سجده نه ده الله ته نعوذ بالله من ذلک الله سره دام شرک دی چې ته بل چاته آواز کې شته نه او ته ول آواز کې عبدالقادر جیلاني صاحب را مدد شه روټۍ رانه پرېوځي تاسو خو لږ د زیارتونو ته لاړ چې تاسو ته حالات وګورئ دا غځې څخه شوي تیلو په ځان مګي مچان به پکې مړئ داسې نه ده څخه جارو پشمار به پکې 15 ډکې نه په خېټه به یې وایي پیر صاحب قبر ته به لاړ شي د هغه ځای نه به کان راوایي په خېټه به یې زنانه مګي وی بچی ورکوي په کاڼو باندې ابو جهلم کافرو مشرکو د کان عبادت پکو دلته مسلمانم کوي دا عقیده نه ده عقیده څه ته وایي خالص څه ته وایي الله فرمایي خالصا للشاربین څنګه چې زه خالص پی درکوم خالص پی د غوا نه درکم دغسې مې خالص عبادت وکړه تک سپین چې پکې هېڅ ویښته نه وي داسې عبادت مې وکړه او دا عبادت کېږي هله چې والله چې دا کلام دې نه وي لوستلی او زما د نبي علیه السلام حدیث مبارک دی د علماو ته نه کښېنې نو دا یاد وساته عقیده نه جوړېږي که تا جوړه کړه دا غز او دا میدان دا کلام والله چې دا صرف او صرف قسم په الله دا کلام الله صرف د عقیدې دپاره رالیږلی و خو افسوس دا دی دا ټول کلام په تعویضونو او په وظیفو باندې خلک پرې عمل کوي دا صورت وایه مړی بس د پاکستان وزیر اعظم مالداره بشي دا چا ویلي هغه چې نبي علیه السلام ښودلي هغه منه که چېرې په دې کېدی که نه زمونږ دا څومره علما چې دي دا به ټول مالداره وي او د شهباز شریف سره به اوس مشیران جوړ وي دا کلام یوازې دې دپاره راغلی افسوس دا دی مسلمانه چې دې کلام نه موږ صرف د وظیفو کتاب جوړ کړی اوس ما ته کلاس کې شاګردان راشي زه یې وګورم
تعویذ غاړې ته اچولی چې و قلاوې کې قرآن به پکې لیکلی ولې دا د تعویذونو کتاب دی چې ته خلکو ته تعویذونه کوه او غاړې ته یې ور اچوه جهاد کرسي مې لیکلې ده سورت رحمان پکې ولیکه سورت یاسین پکې ولیکه والله دا یاد وساته مسلمانه دا د دې دپاره نه دی دا د دې دپاره نه دی راغلی چې تا پکې آیت کرسي لیکلې او غاړې ته دې اچولې ته خو لږ په عربو کې مړه تعویذ واچوه والله چې د حرام په ټایم کې د نه راکاږي ای شورتې والا نه دي پرېږدي نو ټول کتاب راخیستی چا و په مټ تعویذ تړلی جی دې کې آیت کرسي ده جی زه یارېږم ولې د آیت کرسي د یارې دپاره راغلې ده نبی علیه السلام فرمایي په ځان یې ولوله او سمله د شیطان د شر نه په امن کې بس دغه دی که نه ویلوله په خولې د خوله دې ماته ده چې غاړې ته دې دومره تعویذونه اچولي بس څه به ووایو کم خوا لاړ شو دا فرقاوریت مونږ کې دومره ننوتی دی که نه ګجرنواله کې یو زنانه د اهل حدیثه ده هغې دا ویلی دي خپل وراره ته وراره یې دی کسی دی وراره یې دی جوړ دا یې ویلی دي چې علم الغیب صرف چا ته ثابت دی الله ته ثابت دی علم الغیب فرشتو پیغمبرانو ته نه دی ثابت هغه کس تلی دی ملتان کې کار کو هلته ورته ملا په منبر ویلي چې څوک وایي چې علم الغیب پیغمبر ته نه دی ثابت دا ګستاخ دی او مړی کوي هغه کس را رسېدلی دی دا خپله ترورې په خپل کور کې حلاله کړې ده ده دا ثواب ګڼه وی دا کس څوک دی ګستاخ رسول پارټوی مونږ دومره تباه کړي دا سړی هم جهنمي دی که توبه یې ویسته الله یې معاف کوي خو په عدالت کې دله پانسي پکار ده ته دومره خلک دا اهل حدیثه زنانه یې شهیده کړه په دې ټکي هغې خو شهادت ویوړو ایمان یې ځان سره ویوړه تاسو ویوړو ظالمه خفه کېږئ مه په دې پټو کې چې مونږ کم ننوتي یو او توبه خدایه توبه خدای چې هله دا څوک دا دیوبندي دي لرې که مړه اهل حدیث ورباندې ته سپېږمۍ بړوسې کړي زمونږ دیوبندي چې را روان وي دا څوک دی وابي دی لرې که کافر دی دا څوک دی دا خو پنجپیره ده پسې خو مونځ هم نه کېږي پیمانې وه دې ځای نه مونږ وپړسئ دا تاسو مونږ پړسئ که نه پړسئ او والله چې دا کم مناظرین دي والله په منبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ناست یم قرآن مې مخې ته دی که دروغ ویم زمونږ مناظرینو یو بل ترین کړی ما په دې خپلو غوږونو واورېده او دعوت یې ورکولې حدیث ته وایي مړه چېرته پروګرام چې وکړو چې روټۍ وخورو اما دلته خو مونږ ته وایي چې لاس اوس به میلاو نه کړي کنې ښځه در باندې طلاق کېږي او په خپله ورسره روټۍ خوري دروغ نه وایم په دې ځای مې دله قسم وخوړ ای مسلمانه ویښ شه دا مه وایه دا وابي دی او دا پنجپیری دی او دا دیوبندي دی او دا چې کوم دی امام شافعي رحمه الله په مسلک دی دا امام مالک رحمه الله په مسلک دی زه وایم چې الله دې زما په پاکستان کې او زما په افغانستان کې دی الله د سعودي غوندې قانون راولي څوک چې څنګه مونځ کوي په قرآن او حدیث کې ثابت دی والله چې الله پې اجر ورکوي دا هغه پرېږده عقیده جوړه کړو څه شی عقیده بس الله یک یو دی ما خو تاسو ته وویل چې توحید تپوس د نسوکو کې مونږ څه وایو الله یو دی او به شریک نشته نه توحید دا معنی نه ده توحید معنی دا ده الله سره په عباداتو کې په صفاتو کې او په ملکتیوب کې یعنې مالک کې هېڅوک د الله سره شریک نشته بس چې دا خبره دې وکړه دا پیران او خلکو ته چغې وال او فریادونه او زیارتونو ته او دغه ځای کاري دا هر څه دې پکې نیس او نابود کړه نو الله پاک دغسې عقیده زموږ نصیب کړي دعا وکړي الحمدلله رب العالمین ولا